د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا تورمان وایي چې باید ولس ته د سوچ او فکر ورکړي شي او دې ته د وکتل شي چې څوک د پاکستان نظام د اسلام د اصولین مطابق چلول شي او د هغې لپاره جمعیت علماء اسلام اقلیت لري. ښاغلي زیاته کړه چې باید د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د ختم نبوت د تحفظ لپاره د اوټ جمعیت علماء اسلام ته ورکړي شي. موږ په خیبر پښتونخوا کې څه کسان پاس کوي اسمبلی ته ولیکو، بیا د پنجاب ملګري موږ لګیله کوي وایي تاسې په اسمبلو کې د دین دپاره څه وکړه. نو زه ورته وایم مسلمانانو خو یو کس منبر خو راپاس کوي که نه، منبر نه پاس کوي، خو چې کوم ځای ته ورځي تپوس موږ نه کوي وایي تاسې د اسلام دپاره څه وکړه. وایي قومه زه تاسې نه تپوس کوم چې تاسې د اسلام دپاره څه وکړه. ته به ټول عمر د خپل ووټ د دولت په بنیاد د قومیت په بنیاد ورکوي او بیا به تپوس د یو اوس په اسمبلی کې 342 منبران دي، په دې کې د جمعیت علما 15 کسان، نو 15 کسان به څه کوي؟ 115 کسان د سنټ ممبران دي، په دې کې 15 ممبران د جمعیت علما دي. نو دا به څه کوي؟ دا به د دې خلکو مقابله څنګه کوي؟ خو زما قدرمندو عزتمندو که چېرته تاسې د خپل ضمیر مطابق فیصله کوله او یو ظلم دا ویلي وی چې دې ځل له هر څه کېږي مونږ قومي او صوبایي دا ټول الیکشن به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې او د هغه د ختم نبوت تحفظ دپاره دا ووټ د جمعیت علما نمایندګانو ته ورکوو. هغه پی ټی آی ته په اشاره کې وویل چې دوی د مولیانو ډغر وهلي دي، نو هغوی ځای له نه دي راغلي او ویې ویل چې عمران خان دې واپس خپلې سرګنۍ ته لاړ شي. زما قدرمند او عزتمند ته بیا ګوره چې دوی په دغه صوبه کې نه په دې ملک کې څنګه ټینګي او انشاءالله تعالی یاد لرئ دوی خو لا اوس هم چې وایي مونږ به بیا راځو. د ملا ډغرې چې څوک والی دي هغه بیا نه دی پاسېدلی او ته خو له اسمبلۍ یادې انشاءالله د پاکستان نه دې هم شړو او زه خپلې سپرګنۍ کړه هلته خپل دولت او خپلې ښځې سره اوسه. نعره تکبیر. زه اخر کې یو ځل بیا د مقامي جماعت د تحصیل جماعت د ضلعې جماعت د مشرانو ټولو ډېر زیات د زړه د تل نه شکریه ادا کوم، خصوصا جناب د احمد علي جان صاحب چې هغې دا نن پروګرام ترتیب کړ. الله رب العالمین دې د دوی په عمر کې برکت واچوي. په دې موقع مولانا سید ګوهر شاه تحصیل 400 ناظم مفتی عبدالرب شاکر او نور ګڼ شمېر مشران موجود وو. علب خان شرپو، دلبر نیوز 400 د جمعیت